پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ته پناهوګۍ کې لویه کامیابي د غفور احمد په کوششونو جان علم دی ټول خاندان د ان پی لارې جدا کړي او په سابقه ایمنې شیر اکبر خان یې د اعتماد اظهار وکړو. د سابقه ایمنې شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان ورله په کورونو جنډې ولګولې. میډیا سره د خبرو په وخت شهزاد اکبر خان وویل چې زموږ د جنډو لګولو مهم په کامیابۍ سره روان دی او ډېر ژر به تحصیل مندن غټ غټ خاندانونه زموږ سره د سابقه وزیر اعلی پرویز خټک په پارټۍ کې اعلان کوي. هغوی د تحصیل خودوهیل په ناظم ګلزار حسین بابک ټاکونه وکړل او ویې چې ان شاء الله ډېر ژر به په تحصیل خودوهیل کې هم جنډه لګو مهم سټارټ کوو چې به ورسره د مخالفینو اوسان خطا شي. په دې موقع غفور احمد د نوې شامل شوي کسانو شکریه ادا کړه. د مون جان علم دی او د پلار محمد امیر دی، د نور وروڼو بخت علم، سید غلم، فضل علم، زاهد علم او امتیاز علم او شهزاد علم او سیاب علم، حسنین علم، صدام او سید قمر او واصف او زین علم او کونین علم، معراج او شازیب او شهزاد او زید خان د شیر اکبر خان او د پرویز خټک سے په پارټۍ کې منګه اعلان وکړو د نېشنل پارټۍ نه موږ راوختي دو. او زه د جان علم دی سید غلم دی دا د دې ډیره شکریا ادا کوم چې دی د نېشنل پارټۍ نه مستعفي شو او د پرویز خټک صاحب او د شیر اکبر خان په پارټۍ کې اعلان وکړو. ان شاء الله د دې دا دغه چې موږ به مخې ته هم منډه وخو او ان شاء الله موږ به وایو چې د دې به کټي زموږ به ځمکه وي او نور مطلب دا چې موږ سره نور شمولیتونه هم دي ان شاء الله. نو دغه شانتې به ورو ورو سلسلهوار هره ورځ موږ خو دوه درې شمولیتونه د سهار ماسپښین موږ دا کړه خو دې چې د ورځې به کم از کم یو کوو. ان شاء الله زه وایم زموږ چې کوم نور ملګري دي هغوی هم دغسې موږ ته افر کړي چې یاره مطلب ټیمونه دا کې نو موږ وایو چې صرف موږ دا جنډې مهم دي ان شاء الله. نو موږ به ملګرو له داسې ټایم په ټایم باندې جنډې لګوو او ان شاء الله چې زموږ د کوم د پرویز خټک صاحب پارټي چې ده ان شاء الله دا نور هم مخکې روانه ده او موږ به دا کوشش کوو چې د کارونو څه هم موږ له راځي ان شاء الله. نو لومبي به زموږ ملګري او چې د دې په خوښه به کارونه ان شاء الله کېږي. زموږ چې کوم دی نو دغه چې دی د ګورنر ان شاء الله چې هغه هم را روان دی محمود خان پرویز خټک صاحب چې دی نه هغه هم ان شاء الله چې را روان دی. نو ان شاء الله چې هر څه به راځي خو لږ په طریقه باندې ځکه چې موږ اوس خپل کوششونه سټارټ کړل ان شاء الله د عدالت چې کوم دی شمولیتونه کېږي ان شاء الله ټولو ملګرو ته مې دا دغه چې دې پارټۍ ته تاسو ته موږ ویلکم کوو او هر ټایم ورته راتلی شئ. زه د دې خپلو ورونو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او په پاکستان پی ټی آی پارلیمنټیرین کې دې ته ویلکم کوم او په خیر علی ورته وایم. دا د پرون نه زموږ د جنډه مهم آغاز شروع شوی دی. نن به انشاءالله د دې چې کوم دا واته کورونه دي په دې باندې به موږ جنډې لګو او انشاءالله دا خپل کوم منشور چې دی د پارټۍ دا به مخې ته وړو او خلکو ته به دعوت ورکوو. انشاءالله ډېر زر تر زر به په بونیر کې تاسو وینئ یو نوی بدلون او یو نوی انقلاب به راځي. زه د ډلې د کومې نه دي ته په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې په خیر علی وایم او دا باور ته ورکوم چې تاسو په دې خپله فیصله چېرته هم ستومانه نه شئ. خبرې خو ډېرې زیاتې دي تاسو کتی شئ کو کارکردګي ګورئ. اکثر خلک تپوس کوي د پرویز خټک نو پرویز خټک صاحب هغه هم ما ویلي تاسو کتی شئ زموږ د خپل وزیر اعلی چې کوم محمود خان تیر شوی په بونیر باندې ډېر غټ احسانات دي ټنل تاسو کتی شئ. بل دلته ایم این ای صاحب هم منډې ترلې والې وې چې پای کې پرویز خټک صاحب هم ویناګانې کړې وې د 9 ارب روپو چې کوم د امبېلې نه والا په باسین باندې پای باندې په توربېلا ډیم باندې پای باندې پول جوړیږي نو دام یو ډېر لوی غټ 9 ارب روپو پراجیکټ دی. داسې په بره حلقو کې زموږ محمود خان ډېر زیات فنډ ورکړی روډونه روان دي انشاءالله اوس هم د هغوی لاسو ته اختیار را روان دی انشاءالله. هغوی ته به دا وایو چې یاره په دا کم ایریا چې بغیر د کاره پاتې شوي دي انشاءالله په دې کې به موږ بدلون او امن او ترقی راولو. زما یو ورور پرون د ان پی کم ناظم چې دی ګلزار روډ پرون یو ځای کې تقریر کړو نو هغه پکې ویلي و چې یاره ما ګریس سټیشن منظور کړو خو ایم این ای صاحب هغه کینسل کو. نو ستا کار چې دی ستا کار دی د صفایۍ د ټي ایم ای کار دی نو ته خپل کار کوه وروره. او بل دا ده چې ته پوهېږې نه چې ګریس سټیشن د ای سی اختیار دی که د چا اختیار دی. ګریس سټیشن چې جوړېږي د دې پراپر سروې کېږي. ما له ډېره خندا راځي د هغه په خبرو پورې او د هغه د سیټ پورې چې په کوم سیټ هغه راغلی دی د هغې لپاره پراپر سروې کېږي. د هغې لپاره د فیډرز چې دا څونه ایگزسټ دي نو هغې نه بعد ګریس سټیشن منظورېږي. نو ستا سره 2 پیډرې دي په 2 پیډرو باندې څنګه ګریس سټیشن منظور شو. بل په کوم علاقه کې منظور شو څه لیټر خو ویښه که نه څه شی خو مخې ته راوله دا د وایي خبرې دي خو چېرته په لاره تلې
چېرته چا به ورته ویلي چې ګریسټیشن منظور شوی نو ګریسټیشن دا 7 SDGs پلان چې کوم د ډیولپ دغه پلانینګ کوم ډیولپمنټ کمیټې دي دا د هغې نه پاس کیږي د دې پراپر سروې کیږي په دې باندې اربو روپۍ لګي هغې راځي ځای ګوري چې یاره دلته څونه ایگزسټ موجوده څونه پیډرې دي نوي به ترې څونه کیږي نو د هغه په علم پورې او په دې خبره پورې ډېره غټه خندا راځي زه د هغه نه صرف دا سوال کوم چې ستا MPM پاتې شوی دی او ستا MNM پاتې شوی دی حکومت هم پاتې شوی دی ما ته یو ستنه خولی شي چې تا لګولې ده د کمیشنو دپاره هم چېرته لارې کوڅې یو څه بل څه کړي دي راشه وګوره ستا دا پیډر روغ یو نیم کال ستا د NP کسانو په صوابۍ کې سټې کړی او تا پکې څه کردار ادا کړی کار کول او پراپیګنډه کول او خبرې کول دا ډېر لوی په دې کې ډېر لوی غټ کردار دی نو دا یو وضاحت مې ورکوو چې د ګریسټیشن څه کرایټیریا ده ګریسټیشن کوم ورک چې شروع دی هغه دلته په کنکوی کې کېږي او پای کې زمونږ دا دغه دی چې یاره مونږ سره توتالی او دا چمله دا د هغې سره یو کړو چې د صوابۍ نه کټ شي چې د بونیر کومه بجلي نو دغه په علم کې به دا نه وای چېرته په لاره به تللی خو دا چې ته کوې نه ګریسټیشن ته معلومات کوې نو دې ته پېښور ته بدلل غواړي یا اسلام آباد ته بدلل غواړي نو ته هلته لاړ شه کاغذونه راوله نو کو پاتې شوي نو مونږ هم MNA صاحب ته ووایو چې تا زیاتې کړی دی خو تا اصل کې پته نشته او ستا چې کوم کار دی نو هغه وکړه هلته خلکو ته ریلیف ورکړه او ټرانسفارمر چې زموږ په وخت کې څونه لګېدلي دي ستنې لګېدلي دي روډونه ستاسو کار او تاسو نه دی کړی نو یو بل باندې دغه نه کوو خو بهرحال چې کومې خبرې وې نو ما د دې وضاحت ضروري ورکو چې یاره فیډر سره دا 34 کروڑ روپو یو فیډر منظور شوی دی دلته د امازو دا چمله په دې ایریاز کې ټول د بجلی کار د روډونو کار د سکولونو کار د MNA صاحب کړی دی او انشاءالله مخې ته به هم کو څنګه چې د خلکو ریسپانس دی زموږ طرف ته انشاءالله دا خلک به مونږ نه مایوسه کو هرسیګو بنا کمیشن بنالو غلط کار بنکو میرټ چې کم خبره د پای باندې یو نو کریم نه د خرڅ کړی د الله رحم دی په ټول پاکستان کې وګورئ خو تاسو په بونیر کې د MNA صاحب په نوم باندې څوک دا نشي ویلی چې د پیسې اخیستې دي د غلط کار کړی دی د چاته نقصان نه رسولی دی انشاءالله دا زموږ ورونه دي او چمله خو زموږ سره داسې مینه محبت دی چې زه اریان یم زه چې ځمه کم طرف ته هم ځمه نو خلک وایي ته نوم بیا هلته راشه جنډه وخېږو خو زموږ دا پراپر پلانینګ دی چې د ورځې موږ یو پروګرام کولی سیوا نه کولی او انشاءالله ټولو ملګرو ته به رسو د ملګرو چې کومې ګیلې دي کومې معنی دي هغه به ختمو انشاءالله کوم زموږ منشور دی انشاءالله دا به مخې ته وړو او زه د خپل طرفه د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مهرباني